بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو، نن به موږ تاسو ته د فشري مارکیټ چې کوم دی په کراچۍ کې کوم ته چې موږ د میانو مارکیټ وایو هغې ته راغلي یو، هغه به موږ نن تاسو ته ښایو. زموږ سره اوسئ، چېرته به ځای نه ده، د هغې مین ګیټ دی، مین بازار دی، او دلته کې خلک چې کوم دی هغه مختلف ځایونو نه راغلي دي، او دلته کې میان چې کوم دی هغه خرڅوي. تاسو بالکل دا کتی شئ، او ډېر غټ غټ میان بغیر د لشو نه ټول پاکستان ته چې کوم دی د دې نه میان چې کوم دی کراچۍ ته، اسلام آباد ته، پېښور ته د دې ځای نه چې دی سپلای کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا فشري مارکیټ دی. په دې کې دا لانچونه تاسو وینئ، په دې کې واړه او غټ ټول مکس لانچونه دي. دا تقریبا په 24,000 نمبرو کې چلیږي. په موجوده وخت کې تقریبا 4-15,000 لانچونه چې دي دا روزانه سمندر ته ځي راځي. سمندر ته چې دا ځي نو دا تقریبا د ورځې د 1 لاکھ روپو ډیزل خوري، او واپسي دوی 25, 30, 35, 40, 50 ورځې پورې تېروي. چې کله دوی واپس راشي نو دوی د 25 لاکھو 30 لاکھو نه واخله، مطلب تقریبا د 1 کروڑ روپو پورې مال راوړي. او دا مال چې دی نو بیا په مختلف قسمونو باندې او مارکیټونو ته او بیا کارخانو ته ځي او بار ملک ته ځي. نو د دې نه مطلب دا دی چې کم ټیکس حکومت پاکستان موجوده وخت کې علي، نو د هغې چې موږ اندازه لګوو نو د هغې نه حکومت پاکستان ته شدید نقصان روان دی. لہذا که دا فشري د دې ځای نه ختمه شوه او چشمه ګوټ ته لاړه، چشمه ګوټ کې مطلب دا وفاق په خپل کنټرول کې واخیسته، نو د دې نه به حکومت پاکستان ته مطلب دا دونه فایده رسي چې دوی به امریکې ته او یو ته بل ځای ته کشکول نیولو ته ضرورت نه راځي، بلکې چې آرمي به هم دا کنټرول کوي. او افسوس دا دی چې صرف او صرف د وفاق په خپل کنټرول کې والي. دویمه خبره دا ده چې په دې فشرۍ کې لکه غریبانان چې سمندر ته ځي نو هغوی پاس جوړوي، او هغه پاس چې دی نو تقریبا 400-500 روپۍ جوړېږي. خو د دې داسې نااهله حکومت په بنا باندې داسې بتخوران دغه ځای ناست دي چې هغه د یو مزدور نه 4,000, 15,000, 6,000 روپۍ اخلي، او وایي چې تاله زه ارجنټ دا شی جوړوم. نو د هغې نه مطلب دا حکومت ته هېڅ هم نه ځي، خو د هغوی جېبونو ته ځي. لہذا په دې باندې د غور او فکر وکړی شي او دا دې وفاق ته حواله کړي. السلام.